نبی علیہ السلام وفات شو، ابوبکر صدیق صاحب وفات شو، د حضرت عمر صاحب د شپې عبد الله ابن عباس صاحب خوب ولیدو په دغه ورځ باندې چې د اوخان صدقه شو. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما خوب ولیدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په جنت کې دی او سپین اس باندې نبی علیہ السلام سور دی او شین لباس نبی علیہ الصلوۃ والسلام اغوستی دی او ډېر په تادی کې دی. نو ما د اس هغه واګ ونیول یا رسول الله ډېر موږ شوی ته زمونږ تلې بیا د ملاقات نه کړې لګ راته ودرېږي لګ ټیم را الله کا ملاقات کوم تا سره. اته ابن عباس ما سره ټیم نشته نه وخت راغی یا رسول الله چرته زونه پتا دی کی وې پرون حضرت عثمان صاحب صدقه کړی دا د اغي په بدله کې الله جل شانه د یو حوري سره د حضرت عثمان صاحب نکاح په خپل ټول انبیای کرام حاضر شوي ما تناستي انتظار کوي هغه دعوت لازم وي هغه مجلس ته حاضرېږم ټول خلک وسري انبیای کرام راغلي حضرت عثمان صاحب نکاح الله چا سره تړي یو حوري سره د هغه صدقې د وجنه ټول انبیا حاضر دي څوک تړي د نکاح الله په خپل تړي او صرف ماته انتظار دی زه زما دعوت ته ما سره ټیم نشته حضرت عثمان صاحب نکاح لازم داسې عجیبه نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا مرتبه ته ګوره داسې سړي الله څنګه مرتبه ورکړي د سخاوت مرتبه دونه چوته حضرت عثمان صاحب کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ورځ په غزوه تبوک کې تقریبا نبی علیہ الصلوۃ والسلام له اعلان یو کو چندر وړي نبی علیہ السلام جهاد لدو حضرت عثمان صاحب د لمن د سرو زرو ډکه کړي وکنه نورم ډیر سوزنو صرف سره زر دومره لمن ډکه کړي و ټول راړو د نبی علیہ السلام په لمن کې ورواړول نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دغه چې کوم کنه سره زر هغه سره واغ سره دی لاس کې داسې شته داسې مونږ کو کنه یو سره لوبي داسې به شته بیا برابر وته په جوړل او ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم نن نفس کو حضرت عثمان صاحب ارسکی د قیامت پورې کنه هر څه ته معاف دی وي چې تسکه بس هغه ته معاف دي دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی فرمایي یغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر نبی علیہ السلام الله چې تم مخکې دې سکړي او سم مخکې کې هغه ټول ته معاف دي دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خصوصیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله جل شانه د سي عجیب کارو کنه نبی علیہ السلام فرمایل چې حضرت عثمان صاحب نن نفس سم کوي کنه د تبع الله سم نه وي پاغي باندې هر څه کوي کنه ته معاف دي دا سي عجیب او حیا دونه وکنه دونه حیا او دونه پاک انسان حضرت عثمان صاحب دوه کسان په صحابه کرامو کې دا سوچ غوي وي چې د جاهلیت په زمانه کې مونږ نه شراب سکري نم چرته زنا کړي یو ابوبکر صدیق صاحب یو حضرت عثمان صاحب د جاهلیت په زمانه کې چرته مونږ دان دي رسول الله خلق بس په ذکر حیا دونه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل کنه چې یو لوري ولا ورکړه هغه وفات شو یا بل لوري ولا ورکړه هغه وفات نبی رسول الله سترګو وخت روانه وي که زما چرته سل لونه وي کنه سل او یو وفات کړي حضرت عثمان له ما دا ټولي به ولا ورکړه نمبر په نمبر باندې دونه با حیا انسان حضرت عثمان نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسجد نبوي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم پتون د لنګ د ستوت شو پتون د لنګ د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم چت شو حضرت ابوبکر صدیق صاحب راغی نبی رسول الله هغه شانتی ناس حضرت عمر صاحب راغی هغه شانتی ناس او چې کله حضرت عثمان صاحب راغی نبی رسول الله زر ټیک شو داسې کیناس نبی رسول الله ټیک کو ځان پتون باندې خپل هغه کپڑا ور واچوله حضرت عائشہ تاسو کې یا رسول الله ما د لری نه کته ته زما بابا راغی تا په ځان کپڑا سټ نکړه بیا عمر فاروق راغی تا کپڑا سټ نکړه په ځان باندې کله چې عثمان راغی تا زر کپڑا برابر کړه دا ولی نبی رسول الله فرمایل د کم عثمان نه چې جنت فرشتي حیا کوي عزت ولی حیا ونکم دغه فرشتي هم حیا کوي انسان جهجاه الغفاری او سړیو حضرت عثمان صاحب خطبه وینو په لاس کې وسره امسا وه خطبه وي جهجاه الغفاری هغه عثمان صاحب سره اختلافات هغه امسا یې واغسته او په دې ځای کې خو د ټق ماته کړه او ویې غورځولې داسې هغه ورته څه ونه وي هغه ډېر عجز سړی و حضرت عثمان رضی الله څه ورته ونه وي خو چې کور ته لاړو جهجاه د هغه په لاس کې الله جل شانو چینجي وکړه او په کال کې دننه د هغې چینجو د کینسر د لاس هغه مړ شو تباه و برباد شو دا د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه کرامات د الله جل شانو هغه له عزت ورکړ